ډیر لوی فضیلت دی. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه یو ډیر لوی علماء دیوبند کې یو عالم تیر شوی دی. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه په خپل مدرسه کې ناسو او مسلمانان رااله. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ته عرض یې وکړو چې شاه صاحب یو عجیبه غوندې کې معامله پیش راغلی ده. چې څه معامله ده؟ خلکو ورته وویل چې یو عیسائی پادری راغلی دی او دغه پادری عیسائی یو عجیبه غوندې کې خبره کوي، یو چیلنج ورکوي. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ته تپوس وکړو څه چیلنج ورکوي؟ وایي چې هغه دا چیلنج ورکوي چې د ځان سره انجیل کتاب راوړي او خلکو ته وایي که چیرې ستاسو د قرآن مجید حق یو څه چی نو راځئ چې دی ورته دا دواړه کتابونه ورواچو، نو که چې کم یو کتاب ونه سوځېدو نو دغه کتاب به حقي. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وایي ځئ ما وله بوځئ. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه د هغه پادري خواله لاړو. پادري ور بل کړی دی او ولاړ دی او چیلنج ورکوي چې زه د خپل انجیل مقدس دا کم کتاب دی نو دا زه دی ورته غورځوم. که تاسو مسلمانان وایئ چې زمونږ دا کتاب حق دی نو تاسو داسې وکئ چې قرآن مجید راوړئ او دا زما سره دی ورته وغورځوئ. د دواړو کتابونو به پته ولګي چې کم یو وسوځېدو نو دغه به ناحقي او چې کم یو روغ پاتې شو دغه به حقي. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ډېر یو بهترین عالم او ډېر تقوادار د الله سره تعلق. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وفرمایل وی ای عیسائی پادری یو خبره واوره. خبره دا ده چې قرآن مجید دا د الله کلام دی او د الله د دې کلام سره زما محبت دی او زه دا نه غواړم چې د الله کلام زه چرته دا نه غواړم چې د الله کلام دی ورته وغورځوم. زه د محبوب کلام ورته نشم غورځولی. ها البته یو خبره ده که چیرې ستا دومره شوقي او ته وایې چې یاره د قرآن مجید حقانیت معلوم کما نو بیا به داسې وکړو چې ته هم بسم الله کا او زه به هم بسم الله کما او دواړه به دې ورته وروځم. چې کم سړی بچ پاتې شو نو هم دغه یو حق پرست دی او په حق باندې. پادری چې کله د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه دا چیلنج واورېدو جو فورا شاته شو او وی شاه صاحب ما چې دا کم چیلنج درکوو یقینا چې ته ډیر زیات الله والی انسان او ستا د قرآن سره واقعي ستا حقانیت دی او سچا مینه دي ده